سیدنا عیسی علیه السلام په یو علاقه تېرېږي، هغه علاقه سرسبز و شادابه ده، باغونه دي، نیرونه دي، یو غټ نیر ورته راغلی دی، باغونه ترې اوبه کېږي، خلک خوشحاله. د عیسی علیه السلام یې مېلمستیا وکړه. یو څو کاله پس عیسی علیه السلام دوباره په هغه ځای تېرېږي، هغه علاقې باندې قحط راغلی دی، باغونه وچ دي، پټي وچ دي، د خلکو مخونه سپور تښتېدلي دي، کوم غټ نیر چې راغلی دی هغه هم وچ دی. دې د الله تعالی نه تپوس کې یا رب العالمین عجیبه ماجرا ده، دا خلک خو ډېر خوشحاله او مزو چرچو کې او ښه خلک وو، دا په دې د ابتلا او مصیبت ولې راغلی دی؟ الله تعالی ورته وفرمیل عیسی ستا د تللو نه پس په دې علاقې یو بېلمازه کس تېرېده، هغه دې غټ نیر ته ورکوز شو، خولې ته اوبه ور واچولې او خولې پکې کنګال کړه. د هغې بېلمازه کس دغه یو ګوټ د خولې دونه سپېروالی و چې دا نیر یې مچ کړو، باغونه یې مچ کړو او په کلي قحط راغی. نن موږ وایو کور کې برکت نشته، معمولیانو پسې ګرځو یاره چې 50,000 روپۍ رانه واله، خو بس چې د انګورو کور والا مې جنګ نه کوي، کور کې مې تباهي د جنګونه دي. بنیاد ته لاړ شه، بنیاد ستا په کور کې د خلکو مونځ نه کول، د مونځ اهتمام شروع کړه، هر څه به سم